که چېرته یو سړي نه واجب په مونځ کې پاتې شي او دی بیا اخري قاعده کې سجده سهو کول غواړي او د ده نه سجده سهو هېره شي، د تشهد ختم کو، بیا چې درود شریف شروع کو ان تر دې پورې چې دعا یې شروع کړه یا دعا یې ختمه کړه، دا ځای پورې ورسېدو او د ده نه دا هېر شوي دي چې ما نه واجب پاتې شوي دي په دې مونځ کې او د هغې دپاره به سجده سهو کول غواړي، خو ده داسې کار کړی چې د تشهد نه وروسته درود شریف او د مونځ نور شروع کړی دی. نو دې اوس وایي چې زه به په دې حالات کې څه کوم؟ نو د دې لپاره طریقه دا ده که یو سړي نه واجب پاتې شي په مونځ کې او د ده نه دا هېر شو چې په ما باندې سجده سهو واجب شوې ده او د تشهد ختم کو، بیا چې درود شریف شروع کو یا دعا شروع کړه، بس چې کوم ځای کې ورته رعایت شوي زما نه خو واجب پاتې شوي دي، سجده سهو به کوم نو بس په هغه ځای باندې دې سجده سهو وکړي، دوه سجدې دې ولګوي، د سجده سهو چې کومه طریقه د هغه دې وکړي او بیا دې چې دی د تشهد د مونځ شروع کړي تحیات نه او تر اخره پورې خپل مونځ ورسوي، د دعا د اخره پورې سلام دې وګرځوي، سجده سهو به وشي، مونځ به چې دی تام شي. ماسخوتن په ویترو کې درنه دعای قنوت پاتې شي په دریم رکعت کې، نو د دې سره به څه کوو؟ دا ویتر به دوباره کوو که نه سجده سهو به کول غواړي. نو چې د ماسخوتن په ویترو کې درنه په آخري رکعت کې په دریم رکعت کې دعای قنوت پاتې شي نو دا واجب دی او په ترک د واجبو باندې سجده سهو کول واجب دي. نو چې چا هم دعای قنوت په ویترو کې پاتې شي نو سجده سهو کول په واجب دي، سجده سهو یې وکړه نو مونځ به یې پوره شي، سلام دې وګرځوي. که د ماسخوتن په ویترو کې درنه په آخري دریم رکعت کې صورت او دعای قنوت دواړه پاتې شو نو بیا به څه چل کوو؟ دا مونځ به په سجده سهو باندې برابر شي او که نه بیا به یې د سره کوو. نو په دې آخري رکعت کې دا صورت ویل او دا دعای قنوت ویل واجب دي او په ترک د واجبو باندې سجده سهو کول واجب دي. نو چې صورت او دعای قنوت ته نه دواړه پاتې شو نو سجده سهو به وکړي، د سجده سهو په کولو باندې به ویتر پوره شي او سلام به وګرځوي. دا که د ماسخوتن په ویترو کې درنه لنډه قاعده پاتې شي یعنې دویم رکعت پسې کښېننې او ډایرک دریم رکعت ته پاسې نو آیا دا به سجده سهو کوو که مونځ به د سر نه دوباره کوو، دا ویتر به دوباره کوو. نو که چېرته د چا نه د ماسخوتن په ویترو کې لنډه قاعده پاتې شوه نو دا لنډه قاعده کول واجب دي او په ترک د واجبو باندې سجده سهو کول واجب دي. نو چې چا هم په ویترو کې لنډه قاعده پاتې شي نو د سلام ګرځولو نه مخکې دی چې تشهد وي په آخري قاعده باندې سجده سهو دې وکړي او خپل مونځ دې سر ته ورسوي، مونځ به یې پوره شي او ویتر به یې پوره شي.